نن زه تاسو ته ډیر زیات زبردست او ډیر زیات ناشنا مونځ ښیم. د دې مونځ په کولو باندې الله پاک به زمونږ او ستاسو ټول مصیبتونه دا به ختموي. الله پاک به زمونږ او ستاسو ټول تکالیف دا به ختموي. الله پاک به موږ او تاسو ټول پرسکون زندگی راکړي. زمونږ او ستاسو څومره حاجات دي دغه ټول حاجات به الله پاک د دې وظیفې په برکت باندې دا پوره کوي. کو دا د رزق مسله وي، کو دا د کاروبار مسله وي، دغه رنګې کو څوک د نوکرۍ لپاره کوي، دغه رنګې کو څوک یریږي د دشمن نه. انشاءالله العزیز تاسو دا 4 رکعاته نفل دا په دې ښودلې شوې طریقې باندې وکئ. بیا تاسو د دې وظیفې نتایج او د هغې رزلټ دا په خپلو سترګو باندې دا چک کئ. نن چې کومه وظیفه ده د هغې طریقه کار د هغې کار ډېر زیات محترم او د آسان دی. نو څومره چې دا وظیفه دا د زړه نه وکړی شي او دغه رنګې څومره چې دا وظیفه په یقین باندې وکړی شي، انشاءالله العزیز دا وظیفه به خپل اثر محترم او دا موږ او تاسو ته ښیي. ډېره زیاته ناشنا وظیفه ده، ډېره زیاته عجیبه وظیفه ده. کوشش وکړئ چې دا وظیفه په خپله هم وکړئ، دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې وظیفې نه محترم او دا فایده والي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربانه رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دربه کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکې. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ او ستاسو هر قسمه حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو پریشانۍ ختمې کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو هر قسمه درد او هر قسم مصیبت په خپل قدرت باندې دا ختم کړي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا ډېره زیاته مجربه ده او ډېره زیاته زر اثر کوونکې ده. یاد ساتئ چې دا وظیفه چې کومه ده دا د خلکو زندګۍ محترمو دا بدلوي. ډېرو خلکو زندګۍ د دې وظیفې په برکت باندې محترمو دا بدلې شولې. فرمای محترمو چې کله موږ وظایف کوو نو وظایف دا روحاني عمل دی. دې له محترمو روحاني طاقت دا پکار دی. روحاني طاقت به موږ تاسو ته حاصلېږي مانځه باندې. ځکه یې وایي که نه چې کوم سړی مونځ نه کوي د هغه په اسلام کې څه نشته دی. چې موږ مونځ نه کوو او دلته کې وظیفې پسې نښتي یو، هلته کې زموږ اسلام کې څه نه وي او دلته کې موږ وظیفې پسې نښتي یو. لومبیا شرط په محترمو دا یو لومبیا شرط چې موږ به مونځ د پابندۍ سره کوو او دغه رنګې مونځ اهتمام سره به کوو، جمع سره به مونځ کوو. څومره زموږ خویندې دي څومره میندې دي هغوی به محترمو مونځ په خپل کور کې په خپل ټایم باندې کوي. ورپسې د قرآن مجید تلاوت محترمو کوو. چې کله موږ د قرآن تلاوت پابندۍ سره محترمو کوو، مونځ پابندۍ سره کوو، دغه رنګې دې سره سره ځان د حرامو نه بچ کوو، ځان د حرامو نه بچ کوو او دغه رنګې موږ ګناه نه کوو. محترمو هر څیز دا به زموږ استازو خپله راځي. نو چې کله موږ دا ټول کارونه کوو دا کوم چې ما ویل یا دا کوم کارونه نه کوو، نو چې کله موږ محترمو وظیفه کوو، وظیفه کې به الله پاک یو ناشنا تاثیر اچوي، الله پاک به یو ناشنا اثر اچوي. و چېرته موږ نه تلاوت کوو نه موږ مونځ کوو، موږ حرام خورو، موږ دغه رنګې په حلالو په مردار باندې نه یو، نو کو بهتر سار نه واله ماوسته نه پوره کښېنه که نه او ذکر کوي به پیدا نه کوي. ځکه یو سړی را روان و ګډ وډ ویښتو والا، نبي علیه صلات وسلام وي ګور دې سړي ته ګوره که نه دی د الله پاک نه څومره په عاجزۍ باندې سوال کوي، څومره چغې الله پاک ته وایي، خو یو څیز نه قبلېږي. ولې چې بدن باندې لباس د حرامو، دننه بدن کې چې کوم څه دي خوراک څښاک دا د حرامو دی. ځانه محترمو دې قصو کیسو نه بلکل دا ساتو. بیا وایي چې ناامیدي محترمو دا ګناه ده او په الله پاک باندې به کلک یقین کوو، دا وظیفه به شروع کړو او وایي چې من کان لله کان الله له. څوک د الله پاک وي نو الله پاک دا د هغه شي. د وظیفې چې کوم طریقه کار دی، د وظیفې چې کوم ترتیب دی، دغه نفل دا موږ په کومه طریقه باندې کوو. راځئ دغه ترتیب او دا طریقه مکمل دا زده کړو. لومبیا محترمو چارهدام به وکړو ښه په ترتیب باندې او بیا به د هغې نه بعد 4 رکعاته نفل دا محترمو موږ وکړو. نیت به داسې وي چې نیت کوم د زړه د اخلاصه 4 رکعاته نفل
رفع حاجت و رفع مصائب، حاجت حاجتنا او مصائب مصیبتنا. محمد کعبه شریف پولور کو الله اکبر، مزب شروع کی سبحاننا او ختم بکی ولو الضالین دی زبانی. چکل تا سورة الفاتحه ویلا نو بیا و د هغې نه بعد سل پیرې د آیت په ولاړ باندې وي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سل پیری ودویو چې کله موږ پاسو دویم رکعت ته، نو دویم رکعت کې سورة الفاتحه موږ ووایو، د هغې نه بعد به سل پیری د آیات مبارک ووایو. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. اب سل پیری ووایو. چې کله زموږ دوه رکعته برابر شي نو موږ په قاعده باندې کینو. چې کله په قاعده باندې کیناستو، قاعده برابر کړله، بیا به د هغې نه بعد دریم رکعت ته دا پاسو او د سورة الفاتحې نه بعد به د آیت سل پیری ووایو. افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. افوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. رکعت برابر کو ورپسې بیا موږ پاسو څلورم رکعت ته د سورة الفاتحې نه بعد حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولى ونعم النصير. دا سل پیری وایو. چې کله موږ دا پوره کو سل پیری نو بیا به د هغې نه بعد دا کلمات وایو سل پیری. ربي إني مغلوب فانتصر. ربي إني مغلوب فانتصر. دا بوایو سل پیری. دغه رنګه چې کله موږ د تسبیحات وایو یا دغه رنګه قرآن د آیاتونه وایو نو موږ به داسې کوو چې دا به شمارل هم غواړي نو ګوتو له به زور ورکوو. د هغې نه پته لګي چې دا یو پیره شوه، دا ښي لاس قچې ګوتې نه به شروع کړو، یو پیره ورپسې دوه پیرې درې پیرې دقه رنګې په ګوتو به شمار کوو او ګوتو له به لږ زور ورکوو نو پته به راته لګي. دغه رنګې محترمو د هغې نه بعد به الله پاک نه سوال وکړو: ای پروردګاره زمونږ ټول مصیبتونه دا ختم کړي، زمونږ ټولې پریشانۍ دا ختم کړي، زمونږ ټول حاجتونه دا پوره کړي، دغه رنګې رزق دا مونږ له راکړي بې انتها، دشمن نه دا مونږ وساتي. دغه رنګې چې څومره دعاګانې ستا دي څومره ډېر څومره دا ټول محترمو د الله پاک په دربار کې دا کېدی. انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ او ستاسو باره کې بهترین او اعلی فیصله وکړي. کوشش وکړئ چې وظیفه او دغه رنګې دا لمونځ په خپله مو کوئ او ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم داسې قسم له وظایفو نه فایده والي. الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.